موردہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مرید کونډه و یو زوی او مالدار و پلار یې مړ و نو هغه زوی د هغه پلار چې کم مال و نو هغه په لوپرې به خرچ کوه چنګ رباب او هغه وخت سره چې څه بدعملي و په هغې خرچ کوه او هغه په یارانو دوستانو باندې لګوه. مور یې نیکه ښځه مور ورته بچی د خدای خاطر وکړه، نیکی کوا، علم کوا، سبق وایه، منځ کوا، ذکر کوا، د ته څه کې پکې څه سره خو دې نه سمې د لوپراو من لوپراو سرناستو ټول جایداد او ځمکې هر څه چې ټول یې دوړه کړل. بعضې خلک کوي داسې ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په نښو کې یو نښه دا یو نښه د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې د دوستانو ته به ډېر نږدې وي او مور او پلار نه به ځان لرې کړي. په دوست په ډېرې پیسې لګوي، مري ته به یې بوځي، سوات ته به یې بوځي، کالام ته به یې بوځي، هوټلو کې به یې ګرځي او بلا پیسې به پرې لګوي او پلار به لرې کړي. پلار له به یو پینډار ګولۍ نه راوړي، مور له به یو شربت د ټوخي د 50 روپو نه راوړي. دا پیغمبر مبارک ویلي دي دا قیامت په نښو کې شمېرلې ده. نو دی مور دی بچی ته وایي چې بچې هر څه دی په غلط مجلس کې د خدای خاطر. حسن بصری رحمت الله علیه به ورته زما دې دوی ته نصیحت وکړه، هغه به ورته نصیحت وکړه ورځ به بټي کو بیا به خراب شو. کله به مور ډوډۍ وکړه حسن بصری رحمت الله علیه به راوغوښت ته راشي زما دا دعوت به وکړه زما دې دوی ته نصیحت وکړه. هغه غریب ورته بله نصیحتونه وکړه نه سمې یو ورځ به بټي کو بیا به خراب شو. او مور به هر وخت د الله نه سوال کوي یا الله زما بچی دی خدایه لوپر دی یا خدای د پلار ټول دا بعضې وخت کې چې مال ډېرې بندنې ازبیني شي ټول مال او دولت یې لوټاو کو ختم یې کړي خدای زما بچی سم کې دیندار یې نه سمېد. د مارونو یوه خبره ذهن کې واچوه ګوره الله انسان سره نرمي کوي، رحم پې کوي، مال دولت ورکوي، خو چې کله یې راونیسي که نه نو بیا تې څو خلاصولی هم نشي. د خدای په صبر به دوکه کېږي نه. رب العالمین حدیث قدسی دی رسول الله مبارک فرمائی وی اللہ فرمائی چې اے بنده ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې زه تاله سزا نشم در کولی، ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې ته مې جوړ ډېر خوښ یې، ته په ما زړه ورې دا ګناه چې کوې ته په ما زړه ورې، ته به ګنې خدای ماله سزا نشي را کولی. اوږد حدیث دی هغې مختصر ټکي مې درته وایي زما د قسم په خدای الله وایي فبی زه په ځان قسم خورم په ځان قسم خورم چې داسې به دې راونیسم داسې به دې د چا لاندې کم چې ریز مریض به دې کې او جواب به چا سره نه وي بیا به ما مه دوکه کېږه. زه به صبر کوم ته وایې ګنې خدای ماله سزا نشي را کولی زه یې خوښ یم جوړ به خدای مه زړه ورکېږه. مور نصیحت کوه حسن بصری له به وځه کله ډوډۍ کوه هم نصیحت کوه هلک به ورځ وسم بیا به خراب شو اخره کې خدای رونیو او داسې وخت یې رونیو چې دولت مولت هر څه ختم دوس مزدوري هم نشي کولی. بیمار شو داسې ناجوړه شو مور به ورته ای بچې د خدای ته اوس توبه وباسه چې پرېوته او ډاکټران وایي چې د دا کیمانو هغه زمانه کې چې د هېڅ علاج نشته لا علاج ختم یا ورځ دوه یا 15 هفته. نو مور ورته کېناسته و داسې ورته وجړل چې ای بچې بس زه خو بوډی یم کونډه مې یم ته به مړ شي د ما خو خدای شته د ما به ملي هر څه خو دې دوړه کړل خو زه د چا خدمت به کوم نه چا کور کې هر څه چې مور ګوره عجیبه شی دی. زه اکثر د خپلو طالبانو ته وایم وایم ای طالبانو ګورې کتاب ګورئ، ای طالبانو ګورې خواري کوئ محنت کوئ. اوس هم طالبانو ته وایم اے طالبانو ګورې علم وکړئ او کم اونه که علم او لوپري مو کړه او نیټونه مې استعمال کړل نو د قیامت په ورځ به دې ګورې بیا مور او پلار د مری نه رانیسي. وی ولې ډېر مثالونه به درکړم ډېر لږ نه. یو زنانه به مونږ کره راتله ما ته ویل ستا بیان مې واورېدو په بچي مې علم شروع کړ بچي مې علم ته ایستی دی کور د انیس احمد والدې ورته وایي چې ترور ته څه کار کې وی زه پردي کور کې خدمت کوم لوښي جامې انځم
اوس دا بچی چې مورې په پردي کور کې لوښي اندي او جامې اندي او هغه پیسې راوړي او بچي ته وایي ځه ته خو 1000 روپۍ 1500 روپۍ 600 روپۍ روز ګټلی شې ماله ځه زه به دا پردي کور کې خدمت کوم لوښي وینم خو چې ته علم وکړې رښتیا وایه چې دا بچی علم ونه کړي خدای به څه وایي پلار دیاړي کوي غریب ټاټکۍ چلی او بچی باندې حفظ کوي بچی باندې علم کوي په مدرسه کې مخکې روزو کې یو بچی یو پلار راوسته وي زه دیاړي کوم زه مزدوري کوم زه چولې خرڅوم زه ګاډۍ ګرځوم او دا بچی باندې مې حفظ کړی دی دې سبق نه وي لوک پرې کوي اوهو هلک ته مې چې زه باندې وګرځم او څپېړې دله درکړم ستا پلار غریب په ګاډۍ سودا خرڅوي مزدوري کوي ستا پلار لګیا دی دیاړي کوي او تا ته ویې علم وکړه ته په هغې کې نخرې کوې که الله دې رونیسي بیا به څه کوې زه د مالدار سړي بچی دی ټیک نه د پلار ته خو 1000 روپۍ ګټلی شي 1500 200 روپۍ خو ګټلی شي او نه ماله مه ګټه زه به پردی مزدوري دیاړي وکړم خو ته علم حاصل کا مړه نو مور او پلار په بچي ډېر مهربانه دي ډېر زیات د خپل بچي ته وګوره ته پې څونه مهربانه زړه دې ورسره خوږېږي که نه خوږېږي دغسې د مور او پلار تا سره هم د چاړه دړدېدلې دی خوږېږي قدر به کوې د ما بیان چې څوک اوري مهرباني وکړي عمل به کوې په دې باندې عمل به کوې انشاءالله نه هغه به ورته چې بیماره شو در څه نه زه خو به چې ته مزدوري وکړم دیاړي پردي کور خو ای بچې ته خو خدای له اوس روان یې اوس توبه وباسه که نه او ته څه وایي او ته یې مورې ټول عمر مې د خدای خلاف وکړو د خدای دشمني مې وکړه تا راته نصیحت وکړه حسن بصري صاحب نصیحت وکړه ما الله خفه کړی دی اوس خو زما به یا ګنټه صحیح یا نیمه ګنټه صحیح نو دې وخت کې به زه اوس خدای څنګه رضا کړم دې وخت کې به زه څنګه توبه وباسم دې وخت کې به ما الله څنګه معاف کړي یا بچې الله ارحم الراحمین دی الله ډېر رحم والا ذات دی رحم والا اوس هم توبه وباسم ښه د مورې توبه وباسم خو ما له حسن بصري راوړ د هغه مخکې وباسم او دې وخت کې په سچه توبه وباسم بس خو زه خو مرم ګنټه نیمه وی بس وباسو یو مورې منډه کې حسن بصري رحمت الله علیه له بور قبضان پس پړونې لرکایي ای استاد جی ای حضرت زما بچی خو د مرګ په جاله کې پروت دی ما ورته وجړل ډېر زیات او زما جړه پې رحم وکړه اوس اوس په سچه توبه وباسي نو ته لږ راشه ته ورته لږه توبه ووایه او څه ورته وښایه زما بچی که خدای معاف کړي ګوره اوس مري حسن بصري رحمت الله علیه ورته غوسه شوی چې ما له دې نه پس را نه شي ستا بچي باندې خو ماړه شي که کله دعوت کوه درځه کله دلته کوه کله منتونه زاري اوس چې د ښې به دې پرېوته او مرین اوس ما پسې رالې توبه اوس خدای دوکه کوي نه درځم او ګوره یاد وساته که مړ شو چې ماله را نه شي ستا په دې ازوي زه جنازه هم نه کوم تو ماله له پوخ کړه اوس چې دار څه نه وه د ګناهونو نه نو اوس توبه وباسي صاحبه زه ورته مورې وي زه ورته منت کوم ما رضا کړې به مه کوه ته منت وای مورې راله سترګو اوښکې ګرځي لوپټه د اوښکو نه ډکه ده بچې ما راته نه وی چې سم شه کم ځای ته رضا نو رسو زما استاد جي حسن بصري رحمت الله علیه ستا د جنازې نه مې انکار او راځي ما به راته نه وی څونه منت ما هغه بس هغه زویم ناجوړه دی خو سترګې اوچې شوې مورې ښه یو کار به وکړې زه ډېر ګناهګار ما دومره ګناه کړې ده چې بس هغه ما ته معلومه تا ته نه ده معلوم ما الله په ټول ژوند کې خفه کړی دی ما د حسن بصري استاد نه دی اورېدلی او ما ګناهونه کړي دي اوس مرم بس زه الله ته نشم مخامخ کېدی زه به الله سره څه کوم ګوره الندم توبتون چې سړی په ګناه ستومانه شي دا توبه ده زما خدای شته بس ما الله ته معافي غواړم اوس ما ته یو څه لږ ژوند به مې یو ورځ نیمه ورځ څومره چې بس زما خدای خو ته به یو مهرباني وکړې چې کله زه مړ شم نه به مې لمبی نه به کفن راکې نه ما ته پته چې د ما قبر لبم چې حسن بصري جنازې له نه راځي ما قبر کنستو لبم څوک را نه شي ته به دا مهرباني وکړې چې ته به د خپله لوپټه راوالې زما د خپې پورې به غوټه کړي او په دې لاره کې ډېر وجود مې کمزوري شوی دی راښکلی مې شي په دې لاره به مې راکاږي او چغې به وایي چې څوک د خدای دشمني کړې دي دی سزا ده او یو کنده کې به مې وغورځي او بس پرې مې د کچاره باندې خورې واچولې که وانه چولې به مې غورځوه ما به د مسلمان مقبره کې م نه خښې ما دونه ګناه کړی چې زه به دونه چغې وایم چې بانه به د مسلمانانو د مقبرې غمړې م تنګي په دې الفاظو کې د دې غریب نه سا ووته مړ شو او مور دړمنه پاتې شوه
چې خدای اوس د بچي وصیت سره څوک هم د لخپه کې پړی چولی شم او جنازه چې حسن بصري نه کوي بل هم څوک نه کوي یا الله په سازمایش کې مبتلا شو یا خدای نو ما خو ډېر نصیحت بچي ته کړی دی خدای د ستا دپاره مې کوشش کړی د دې بچي سره څوک مور ورته جاړي اوښکې روانې دي او بچی سو ورته په کټ کې پروت دی دی کې دروازه ووالی شو چې دروازه ووالی شو نو دی آواز ورکړه څوک یې وی حسن بصري ما استاد جي اوس رالی چې زما زویلا اوس ماله رالی زما زوی ستا د کلمې په تمه لاړ ستا د توبې چې تا ورته خولی په تمه لاړ تا به یې درلم زما زوی خو مړ شو اوس څه راځئ اوس رالی تا باندې دونه پتا کې استاد جي رحم نو چې راغلی و زما زوی ته د یو کلمې شهادت خولی تا به د توبه خولی وه اوس څه له راځې ګوره مړ خو دړمنۍ کوي حسن بصري ورته وي ته دروازه کوله وکړه پرده وکړه زه راغلی یم ستا زوی له به زه کفن هم ورکوم غسل به هم ورکوم جنازه به هم کوم دفن به هم کوم اوس راځې اوس کې په ژوند بیا په ارمان دی زما زوی لاړ ترورې چې ته رالې زه اوده شومه په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله سره ملاقات وشو رب العالمین راته وفرمیل ای حسن بصري دعوه زما د دوستۍ کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې زما د دوستۍ دعوې کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې چې زه به د ده جنازه نه کوم زما د دوست جنازه ته نه کې فوراً به لاړ شي جنازه بم کې غسل بم ورکې کفن بم ورکې قبر ته بم سپارئ زما وروڼو دې دو خبرو ته تاسو لږ سوچ وکړئ دوو ته یو د خدای رحم څونه زیات دی دونه د مور او پلار رحم په بچي نشته څومره چې د الله رحم په خپلو بندګانو دی الله ارحم بعباده من الام بولدها ترمذي شریف حدیث دی چې د الله په بچو په الله په خپلو بندګانو دومره رحم ده چې دونه د مور او پلار په خپلو بچو نشته د لکې توبه راله لکې پوه شو چې زه خو ګناهګار یم لکې ومنله چې د ما به دونه ګناه ده چې مقبره کې به مړي ما نه تنګي لکې توبه ندم توبتون الله معاف که او یې معاف نه خپل دوست یې که کم مقام یې وله ورکړه کم مقام یې ورکړه او حسن بصري ته وایي قبر ته به م سپاره جنازه به م کې غسل به م کې کفن به م ورکې حسن بصري ډېر لوی سړی ډېر لوی سړی حدیث لوی استاد فقه لوی امام او د طریقت لوی شیخ او پیر او له راغواړي او دویمه څه ده دویم د مور دوا دا چل په چا کې ټول په مور کې که بل څوک ووایي ظالمه چې خدای دې زر مړ کړي اوس جایداد نه اخلاص هر څه نه اخلاص کړم اوس خو ته ماله ګټه وټه اوس به څه کوې چې زر دې مردار شي داسې ښځه نه تر مرګه پورې ولا دعاګانې وکړي مرګه پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو دعاګانې چې خامخا قبلېږي شک پکې نشته چې دا دې قبولې نه شي دا به خامخا قبلېږي نبی علیه السلام فرمایي یو په هغه دواګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره وایه که نه اوس به هم د مور او پلار دړنه دوا وباسې که به نه وباسې چې مور او پلار درته دعا وکړي دې کې یو خو د غایب دعا د اخلاص پکې ډېر زیات دی ډېر اخلاص دی په دې کې دا قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مور او پلار د چا جمدي وي دوا ترې واخلئ دړنه یې دوا وباسئ او ظلم به ورسره نه کوي دوه مثاله در کوم دوه یو زما چشم دید یو زما د باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه په درس کې به وي په درس کې دا قصه وي دې جومات کې به هغه منځ کو دلته دا کچا کوټه وه او دا دی ورسره کوډګی وه دا دی برنډه وه او د محلې دا مشران به تې او مازدیګر به مونږ دلته راتلو سبق هغه ټیم به نه معلوم هغه به د سار بلکې چې لږ طاقت یې و پېشمني به درس ته کېناست تر د مانځه پورې به یې دوه درې کتابه درس کړي هغه د بادرخیلو په کندي کې یو شو هغې ته به یې ډډه والی دغه زما نشي یاد ما ته به والد صاحب هغه په خپله چې پېشمني به طالبانو پېشمني به درس شروع که سار مانځه پورې به درس وکړه او سار مانځه نه پس به په مصله ناست و نو تر